دا سورہ نساء آیات نمبر 24 پارہ نمبر 15 اور رکوع نمبر 1. آیات کریمہ کی علماء و مفسرون د وینا مطابق یو بل قسم د محرماتونه ذکر کېدل، هغه دا چې کومه زنانه د چا په نکاح کې ده نو هغې سره نکاح نه کېږي. او بیا وفرمایل چې کومې وینځې دي نو هغه که د کافرانو په نکاح کې دي او که نه دي نو هغه د مسلمان ملکیت ته تارک راځي، اگر که د کافرانو په ملکیت او په نکاح کې د هغې سره نکاح خو لږه که نه. د نن دریو جملو کې دا خبره ذکر کوي چې کله تاسو نکاح وکړه او د هغې دپاره تاسو مهر مسما کو متعین شو نو هغې له خپل مهر څه کوي ورکړي، ځکه چې کومه استمتاع کومه فایده تاسو اخلئ بیبیانو نه نو هغې مقابله کې هغې ستاسو نه مطالبه د مهر کړی نو تاسو داسې کار وکړئ چې هغې د خپل مهر څه کوي حواله کړي. او بیا مهر خپل اقسام دي، یو معجل دی یو مؤجل دی. د بس مهر معجل خو دی چې بس فوراً چې کوم متعین شي هغه هلکه 2 توله کالی دی بس دا په مهر معجل کې ولیکلی شي، او مؤجل کې دا ولیکلی شي چې بس هغه ځمکه ده اوس یې ورته حواله کوي او که وروسته یې ورته حواله کوي. دا ځمکه او کالی دا په مهر معجل کې هم لیکلي کېږي او مؤجل دواړو کې لیکلي، خو چې په کوم مهر باندې زنانه له ګرفت ورکوي او هغې مالک او قابضه ګرځوي هغه په معجل کې لیکلي، او چې د کمې قابضه او مالک نه ګرځوي نو هغه د مؤجل کې ولیکلی شي، د به د ګناه نه څه شي بچ شي. ځکه چې زنانه خاوند ته ځان حواله کوي مقابله د مهر کې حواله کوي نو پکاره چې هغې ته مهر څه شي او د هغې نه د استمتاع اخیستو نه مخکې هغې له خپل مهر ورکول څه وي پکار دي، نه چې هغې ته مهر حواله شي نو بیا که د هغې نه استمتاع اخیستلی کېږي نه خیر دی. او کوم صورت کې مهر نه دی حواله شي هم ټیک دی صحیح ده، ځکه د هغې رضا ده بس میاں بیوی راضي تو کیا کرے گا قاضي، خو لیکن بهتره دا ده چې هغې ته خپل مهر څه شي حواله شي او هغې ته هغې مالک او قابض وکړي. او بله دا مسله ذکر کوي چې کله خاوند د ښځې دپاره کم مهر متعین کړ او د هغې نه وروستو خاوند او ښځې په شریک او په رضا باندې وي زما د خاوند دا مهر ما باندې ډېر دی لږه ورته کمومه هم بهتره، او خاوند وي نه زما د ښځې مهر کم دی لږه ورته زیاتومه هم نو یو به دا مسله ذکر نو بهتر صورت خو دا دی چې مهر ورله څه کا زیات کا. دا بعضې خلک به سره جګړې کوي بیا لا دي یو مسله راغلې وه ما دا شانتې موږ له د هغې کې چې ستر بابا وی چې لکه زما د دې انګور دا مهر انتهایي زیات دی او دا په طریقه باندې کمول غواړي نو هغه په طریقه رضا کړې او بیا ترې نه ساین واغېسته دستخط د دستخط یې ورته واغېسته ډېر زیات خوشحاله وه ستر بابا انتهایي د خوشحالۍ نه داسې ټوپونه یې وال وایي دستخط یې راته وکړي او یې راته ویې چې بس تاسو چې دی بس ما خپل خاوند ته خپل مهر معاف کړی دی دا نه خوشحاله توبه د هغه دغه سوچ چې همدغه دي الله موږ له نورو نه راکوي بس الله بیا نور نه ورکوي
سوچ په دا چې موږ به الله نورم راکوي. صحیح ده که نه؟ قرآن کریم کې الله کریم فرمایي وانکحوا الایام، وایي تاسو ودونه که تاسو غریبانان یې، وایي تاسو به الله مالدار کړي. د مالدارۍ یو سبب علت او وجه هغه نکاح کول دي، واده کول دي. سره الله فراهي راوړي. دا د قرآن الفاظ انشاءالله را بشي کېږي. سوره نور کې به انشاءالله راشي. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فما استمتعتم، فما فساغ زنانا استمتعتم چې تاسو فایده واغسته به پاغه مهر سره منهن دا زنانونا فآتوهن ورکه تاسو زنانو ته اجورهن مهرونه د اغي فریضه مقرر کړی شوی. فریضه چې کوم مقرر شوی دی هغه ورته کې ولا جناح علیکم فيما تراضیتم به من بعد الفریضه. هغه مسله ذکر کړي ولا جناح نشته څه ګناه علیکم پتا سو باندې، ولا جناح ای ولا گناہ نشته هیڅ ګناه پتا سو باندې فيما په هغه مهر کې تراضیتم چې راضی کېږي تاسو، خوشالېږي تاسو به په مهر سره خزه خاوند دواړو ته وي. من بعد الفریضه رسل مقررتیانا چې کوم مقرر شوی دی نه خاوند وایي زما د ښځې مهر کم دی راشه ولا زیات کا، نه خاوند پرې راځه. او یا زنانه وایي زما د خاوند مهر په هغه ډېر دی راشه لږه ورته کم کا. د تراضیتم دواړو ته اشاره ده. دواړه مسلې وشوې که نه؟ ان الله کان علیما حکیما. او الله کریم فرمایي چې ګوره که تاسو کوم سوچونه فکرونه کوئ ماته پته ده. صحیح دی؟ یو سره په دې لاندې وځي چې بس زه ځان ته غریب شو کو چې ما سره هېڅ نشته دی، او شی دننه پټ مالدار دی. شی څه دی؟ شی پټ مالدار دی. الله کریم فرمایي ګوره زه د هر چا په هر کرکوت باندې پویم، هغې سره خو به دا چلو کې ما سره بس د نه بیا واخلم نو. صحیح دی که نه؟ د نه بیا واخلم نه چې چا وس کېږي بهتره ده چې مهر ډېر وي. او دا قرآن شریعت نه دی زنانو ته وایي د ډېر مطالبه مه کوئ، سړو ته وایي کنجوسي مه کوئ. څونه ښکلې خبره ده. نه خپل منځ کې دې ګوري، دوه خاندانونه دي ګوري دي خپل منځ کې چې څومره کې اسانتیا وي هغه باندې خپل عمل کوي. څومره کې اسانتیا وي هغې باندې عمل کوي، انشاءالله زندګي به ښایسته وي او د معاشرې نه به ګندګي څه شي وځي. او چې نه ډیمانډونه ډېر ډېري او هلته وس کې نه وي نه بیا معاشره ګنده ده او د هغې بیا ډېرې بیماری بیا جوړېږي. الله ترې ټول مسلمانان وساتي. ان الله بشک الله جل جلاله کان دی عالما پوهه حکیما حکمت والا. د هغې دپاره یې مهر مقرر کړو. سړي ته وایي ورکورله، زنانه ته یې مهر واله خیر دی. دې کې ډېر حکمتونه دي، حکم پکې الله کریم په خپلو کارونو باندې کوي. او مخکې فرمایلي وو که نه دا تقسیم دار څه چې وشو وایي په دې الله پوهېږي تاسو نه پوهېږئ. دې پوهه الله ته د علم الله تاسو نه کوي. سر نه ورته ګورئ آیات کریمه والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. والمحصنات من النساء او زنانه خاوندانو والا. محصنات د حسن نه دي، قلې ته وي. د خاوند قله کې زنانه راله نو به دا خاوند والا وګرځېده. دې کې بیا دا چا نه چلېږي د هغه په نکاح کې ده. والمحصنات خاوندانو والا من النساء د زنانو نه دام حرام دي په تاسو باندې نکاح ورسره نه کوئ. حرمت علیکم حرام کړی شوي دي په تاسو باندې المحصنات من النساء د هغې سره لګي. حرمت علیکم حرام کړی شوي په تاسو باندې امهاتکم میندې ستاسو و بناتکم راځه راځه نو والمحصنات من النساء دا هم څه شوي دي حرام کړي شوي. والمحصنات خاوندانو والا من النساء د زنانو دام حرامې دي. یو صورت شته الا مگر ما هغه زنانه ملکه چې مالکان شوي دي ایمانکم ښي لاسونه ستاسو چې د هغې ستاسو لاسونه مالکان شو مراد یې وینځي دي سبایا وینځي. هغه که د خاوند په نکاح کې هم د خاوند دې مله راوسته قید شو کافر هغې قید کړي قیدي او ښځه دې مله راوسته نه اگر چې دا د هغه په انډر کې ده خو لیکن چې کله
تا پې ګرفت حاصل شو دا ستا د لاس لاندې راله بس بیا پکې دا خبر نشته چې دا هغه په نکاح کې ده دې سره نکاح نه کېږي نه بس بیا خپل کار شړه کتاب الله علیکم دا لیک د الله تعالی د پتا سو باندې کتاب الله دا حکم د الله تعالی دی علیکم تاسو باندې واحل حلال کړی شوی لکم تاسو د پاره ما هغه زنانا وراء ذلکم چې دین علاوه دي چې کوم ذکر شو څوارلس قسمونه کړه دین علاوه نو سره نکاح جایز ده ان تبتغوا لټول ستاسو د زنانو لرا باموالکم په مالونو ستاسو سره یې مهر ولا مقرره کا محسنین غیر مصافحین محسنین شی تاسو پاک دامن غیر مصافحین مشی تاسو بد دامن محسنین شی تاسو نکاح کوونکی غیر مصافحین مشی تاسو بد اخلاق کوونکی بد اخلاقی غلط کار کوي زنا کاری شو فما استمتعتم به منهن فما فساغ زنانا استمتعتم چې تاسو په دې واغستې به باغ مال سره مهر سره منهن زنانونا نفعاتهن ورکې زنانو ته اجورهن مهرونه د دوی فریضه مقرر کړی شوی اول ولا جناح نشته هیڅ ګناه علیکم په تاسو باندې فيما په هغه مال او مهر کې ترابطم به چې تاسو رضا کېږي خوشحالیږئ رضا کېږي به په هغه مال او مهر سره خاوند ته چې ته رضا راضي کېږي خوشحالیږي چې یاره خدای ته مال ډېر کوم ما هول ډېر کوم نو خیر زنانه وینا نه زما خاوند باندې مهر ډېر دی راشه لږ ورته کم کړه ځکه چې د لس توله کالۍ دی لس جیره مځمکه ده پنځه پکې ټرکونه دي دا به دې ماله کوم ځای نه راکوي راشه کالۍ ورته توله کړه او پیسې ورته 1 لک روپۍ که نور هر څه ورته ماف کړه ښایسته صورت دی زیاتره دا خلک په نکاح دوران کې وایي وایي رجي وایي دا جینۍ کوم خوړې کوي دا خاوند کور ته وړي که نه دا خبره غلطه ده هلته وړي خو لکه دې مالکه خان ورته وي نه وکې بس مال به بیا لازمي ولې ورکړي نه د هغې مال کې ستا نه چې اوسېږي دا د هغې مهر دی یو سره بیا انګته کوي لاندې وځي ورسره حیران به شي جګړې ورسره کوي ګوره چې وي ماله مهر نه راکوي هلکه داسې مه کوه چې په خپل سوری درکوي ډېره بهتره ده مخکې تاسو ته ما ویلي امام قرطبي یو فارموله ذکر کړې ده امام قرطبي تاسو نه خبره هېره ده وایي د ښځې د مهر نه پیسې واخله په خوشحالۍ سره او په هغې ځان له شات واله او باران به دا یو ځای کړه بیمار طالب الله صحت درکړي دومره قیمتي شی دی امام نو دا نه چې ته ولې لاس ته وکړې شا وټول رو باسو زه به ځان له روزګار شروع کړم هکه تا ته خیري وکړي هر څه نه به خلاص شي بیا به څه کوي په خوشحالۍ درکوي نه خیر دی خو لیکن په خوشحالۍ ورکوي هغې چې ګوري خپل دغه ته نو داسې هغې نه کوي خو لیکن د دوست هم نه دي په کار چې داسې کوي ښه صحیح دی که ولا جناح علیکم فيما تراضیتم به من بعد الفریضه وروسته مقررتیانه ان الله كان عليما حكيما ان الله بشك الله جل جلاله كان دې په حکمت والا دا سوره نساء آیات نمبر 30 پارا نمبر 15 شروع شو دا ټول دی آیات کریمه کې د علماء مفسرینو د وینا مطابق بل یو قسم ذکر کې د محرماتونه محرمات ذکر کېدل ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم مخکې محرمات ذکر شو چې دا اقسام سره نکاح نه کېږي حرامه نن یو بل قسم ذکر کوي د محرماتو نه چې هغې سره نکاح کول څه دي حرام او هغه کم چې د کومې زنانه خاوند وي شادي شدی او خاوند حیات دی او د هغه په نګرانۍ کې ده او د هغه په نکاح کې ګیره ده د هغې سره نکاح نه کېږي دا یو بل قسم ذکر کوي
آیات کریمه شان نزول تفسیر در منصور امام قرطبی معارف القرآن تفسیر بصیر ټول نقل کړی. هغه دا دی چې نبی کریم محمد ربی صلی الله علیه و آله وسلم د حنین په موقع باندې یو لښکر ولېږه. هغې چې کله واپس شو رالل نو فتح یې موندې وه، ځان سره یې وینز هم راوستې او ځان سره یې قیدیان هم پکې راوستې. کله چې دوی رالل نو صحابه کرام وی چې د دې زنانه او خاوندانو مونږ سره راوستي دي، د لحاظه د وینځو سره نزدېکت دا صحیح نه وي. الله کریم دا آیات راولېږه دی نه دا خبره ختمه چې کله ملت بدل شي نکاح ماته شوه. دا کافران دي چې تاسو راوستي اگر چې خاوندان ورسره په موقع دي هم قیدیان دي، خو دا ستاسو پر استعمالول څه دي؟ جایز دي. وینځه چې دا د هغې استعمال چې دی خاوند دپاره بغیر د نکاح هم جایز دی، بیا چا پاته رټکي وینځه دي. اوس هغه زمانه اوس ته بله زمانه او بلبل په باقي ناستې کې وي دغه ترانه وینځه خو پېژنې که نه چې دا کافر نه راولي دارالحرب نه جنگ جګړه میدان ګرمي او د هغې نه راولي دا یې څه وایي وینځه. اوس نشته. ها اوس وګورئ یو بل سره څه شی دی اګریمنټ دي معاهدې دي، اوس یو بل شان دی. خو که چېرته میدان ګرم شو دارالحرب ولګېده او بیا راله او را دې وسته نو بیا خیر دی بیا خیر. نه آیات کریمه کې یوه دغه مسله ذکر کوي، نه صحابه کرامو ته شک راغی چې د دې زنانو خو خاوندان له موږ سره راغلي دي، او مسله دا ده چې د کمې زنانه خاوند شته او د هغه په نکاح کې ده، د هغې سره خو د بل نکاح نه کېږي. الله کریم فرمایل نه دا د مسلمان دپاره دا حکم دی، د کافر دپاره دا حکم نشته دی. دا خو چې دی نو بیا فرق څه پاتې شو؟ بیا خو فرق نه پاتې. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء خاوندان ولا زنانونا با محاورة ترجمه بدې شي. والمحصنات من النساء خاوندان ولا زنانه چې دي هغې سره نکاح کول حرام دي. څه شو که نه محصنات د حسن نه حسن قلې ته وایي بنګلې ته وایي قله. دا زنانم د خاوند په قله کې ګیرئ چې تر څو ته هغه دروازه د قلې نه پوره کړو چې وځه نه دا د هغه په قله کې څه ده بنده ده، او چې ده ورته وي وځه طلاق یې وله ورکړو نو بیا د قلې نه څه شوه ووته حسن نه بیا خارجه شو. نه چې کومې وینځي دي هغې سره به څه کوې والا مګر ما هغه زنانه هغه وینځي ملکت چې مالکان شوي دي ایمانکم خلاصونه ستاسو هغه بغیر د نم تاسو لپاره ساتل جایز دي اگر که د هغې خاوند هم شته دی خو څه دي جایز دي. ایمان جمع د یمین د قسم ته وایي. څه ده که یو ایمان دی یو ایمان دی. ایمان خو ایمان ته وایي او ایمان دلته دا د یمین نه دی، د یمین نه خلاص ته وایي یمینا و شمالا. څه ده که او دا قسم ته هم وایي. خو هغه سیاق و سبق نه بیا معنی ظاهرېږي. الا مګر ما ملکت ایمانکم الا مګر ما هغه زنانه ملکت چې مالکان شوي دي ایمانکم خلاصونه ستاسو نه که د هغې خاوند هم شته دی او ستاسو په قید کې راغلي دي هغه هغې نه علاوه هم تاسو دپاره جایز دي. دا معنی ده. تاسو پوهېږئ که نه دا اصل کې کنایه ده جی نه دا کنایه ده چې دا یو انسان په اته راټکي یو څیز راشي دا د لاس د لاندې هغه ما لاس کې دی.
څه شو که نه د وینځه چې ده د چا د لاس د لاندې رالم د هغه شوه د بیا بل چا نه چوسېږي څه ده که نه د تعویضو طرف اشاره ده کتاب الله علیکم کتاب الله دا حکم د الله جل جلاله دی کم حکم چې دا کم محرمات ذکر دا دی ته راجع ده خبره چې دا کم محرمات ذکر شو دي سره نکاح جایز نه ده دا د چا حکم دی دا د الله حکم دی دا لیک د الله تعالی دی لیکل شوی دی نو دین علاوه نور چا سره نکاح جایز ده وی او واحل لكم ما وراء ذلكم واحل حلال کړی شوی دی جایز ګرځول شي لكم تاسو لپاره وها زنانا وراء ذلكم چې دنه علاوه دي چې کوم دین علاوه دي دا کوم ذکر شستور لس قسمونه دین علاوه نور سدي په نکاح سره غسل جایز دي ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين ان تبتغوا ان دا خبره تبتغوا چې لټوي تاسو باموالكم په مالونو تاسو سره ان مراد دا دی معنا مقصد چې مہر ولسکه متعین کې مقرر کې او دا غي نرستو بیا نکاح وسره وتړي خمل اداره خپل جون به تیرو او قران کریم یو حکم ذکر کې ګوره ها وای محسنین غیر مصافحین محسنین شیتاسو پاک دامن غیر مصافحین مشیتاسو بدلمن پاک دامن شي معنا دا چې نکاح وکړي ځان سکه الله کې راګر کې الله کې راګر محسنین شیتاسو نکاح کوونکی غیر مصافحین مشیتاسو زنا کوونکی اغه ځان ساته اګندل آره نه چاوس کی بس نکاح دیو کی مہر د متعین کې مقرر کی حسب طاقت او چې دینو وعده دیو کی او چې چاوس کی کې سبا کی وي روزي دی نسی کنه سیده روزي دی نسی او چې کله انسان د چا دروازه ټکای کنه اخر ورته کولوش خامخا چې انسان درب دروازه ټکای نه به کولاوي وته والله چې کولاوي و بدرې په شپه کې پاسه الله ته فریاد وکړه الله نو غوړه دا سیکه چې ټک پټک به پکې ټیم دی ډېر زره قبلې پاتې کم ټیمونه دی هغه زمونه سړي اعظم نه پاتې مونږ هغه کې روستو یو راګه اټیم چې مونږ چې بیغمه وای الله کریم فرمای زما بندگانو سوچتا زمانہ وختون کې چې ولا ورکم ټول بیغمه لولوي وینا مونږ سوکم نه غواړو معنا دا بس مقصد چې بس مونږ سوی برابرۍ وای مونږ هر سړی په خپل قرباني سوی برابرۍ دا معنا او چې کوم ضرورت مندي اجل الله تعالی دی فریاد کوي او کار ساز ما ساز کار ما فکر ما درکار ما آزار ما اے زما کار سازون کې ہمارے زما کار سکے برابر کی ته چې څومره سوچ کوم په خپل کار کې وي زمان خپل کار سکیږي خطا کیږي نه زما کار مال سم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم والمحصنات من النساء خوندان ولا زنانا ام حرام کړی شي پتا سو باندې الا مگر ما ها غزنانا ملکت چې مالکان شوی دی ايمانکم خلاصون استاسو چې کوم استاد اندر د لاندې راغلی دا او وینځ شو هغه بیا ستا وینځه دا بیا خپل جون تیروا بغیر د نکانه هغه کې بیا چاره چلیږي کتاب الله علیکم کتاب الله دا حکم د الله جل جلاله علیکم پتا سو باندې یعنی استاسو لپاره دا حکم دی او په دې ته بغاړه کې واحل لكم ما وراء ذلكم واحل لكم صحابه کرامو چې دا شک راغی دا اشکال چیرې دا خو د دې خاوندانو مونږ راوستي زنانو او دا خو دیم راغلي دي او قانون د الله خدا دی چې د کومې زنانه نکاح تاري سره واده نه کی اوس پسکو و الا ما ملکت ایمانکم چې کوم تاسو د لاس د لاندې رالم او وینځ شوي هغه تاسو لپاره که خاونه پرې مقشته او کنيشته او خپل ځای کې کو تاسو سره غیر دی هغه تاسو لپاره جایز دی خوشو واحل لكم ما وراء ذلكم وحل لكم حلال کړی شوی تاسو لپاره ما هغه زنانه وراء ذلكم چې دین علی ولي ان تبتغوا لټول تاسو دي باموالکم فخبل مالون تاسو سره خپل مال سره محسنین غیر مصافحین محسنین شی تاسو نکاح کوونکی
غیر مصافحین مشه تاسو غلط کار کوونکی، مشه تاسو بدنمن، شه تاسو پاک دامن، مشه تاسو بدنمن. کولو محسنین غیر مصافحین، شه تاسو پاک دامن، مشه تاسو بدنمن. دا الله کریم، ان الله کریم یکدی، الله کریم چې کریم ذات کې کنایات یک کنایات ډېر زیات کریم او ډېر زیات غیرتی ذات دی، ډېر غیرتی ذات. بس دی که نه؟ دا بس به وکړو ځکه چې سپاره نوی شروع شو، دا نوی سبق وایي خلک لږ لږ وایي، داسې مشران هم اوري. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا الله زموږ راضي شي، یا الله کړي ګناهونه معاف، الله آینده کې د ګناهونو وساتي. موږ سره مشران دي، کشران او جوانان، الله دې د ژوند په مرحله کې برکتونه واچوي. ټولو حال باندې الله رحم او کرم زموږ نه راضي شي. څومره اورېدونکي دي موږ سره حاضرین دي، دې کورونو کې الله برکات کړي، الله مشکلات پریشانۍ ختم کړي. څومره مسلمانان په دنیا کې پریشانو کې دي، ربه ټول مسلمانان الله د پریشانونو وباسي، زموږ نه راضي شي. دا ټول آخره خاتمه کې ایمان کړي. صلی الله تعالی علیه